السلام علیکم د پیام خیبر ټي وي کتونکو میا جمال شاه یم او دا ټیم کې د بره ډېر لرې پرته سیلګریزه سیمه په هوشیرۍ دره لامچړ ابشار کې موجود و. قدرمندو لیدونکو لامچړ ابشار ته راغلي یو. کوم ابشار ته چې د ملک د مختلفو حصو نه ټورسټ راځي د دغه ابشار د لیدو لپاره د دې ابشار د کتو لپاره دا ټیم کې په دغه ابشار کې موجود یو. خصوصي راغلي یو دغه رپورټ په تیارو. دلته ګڼ شمېر سیاحان چې کوم دي هغه راغلي دي دلته او د دغه ابشار نه خوندونه اخلي، دلته خپل چکر انجوای کوي. موږ خصوصي راغلي یو د دې کې چې کومه پسماندګي ده، د دې کې چې کومه سیاحت دی، په هغې باندې مو خصوصي رپورټ تیارو. ستاسو سره به شریکو چېرته دی مو زموږ سره دغه رپورټ وګورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مهرباني جمال بھائی، تاسو شکریا ادا کوو. دغه خبره تاسو وکړه چونکې د نامچر حوالې سره دغه بېشکه څه شک نشته چې اپر ډېر زموږ ښایسته نه دی او مختلف ښایسته ښکلي سپاټونه پکې نه دي، سیلګریزې سیمې پکې نشته، ډېرې زیاتې دي پکې او ډېرې ښایسته دي. خو د نامچر حوالې سره دغه چې دا ډېر زیات ښایسته ځای دی، خو د بده مرغه زموږ د سیاسي خلکو په وجه دا روډ چې کومه دی دا ډېر انتهایي زیات خراب دی او د ډېر وخت نه دا مطالبې کېږي، په میډیا باندې راځي، خو دې روډ ته څوک توجه نه ورکوي. هغه منتخب نمایندګان بیا هوشیرۍ دره به زه ووایم د دې چې ایم پی ای خاص کر راغلی دا همیشه د کوهستان نه راغلی دی او کوهستان نه راغلی هوشیرۍ دره پسمانده پاتې شوې ده، دا داسې یتیمه پاتې شوې ده. لیدونکو دغه نوجوانان سره موجود دي چې هغو دغه ابشار ته راختلي دي. د دومره به ګرانه باندې راوختم، دوی به څومره به ګرانه باندې راغلي دي. د هغو سره خبرې اترې کوو. بهي ستاسو نوم دی؟ جواد الله. ها جواد الله، د کوم ځای نه راغلی؟ د خګرام نه. ها د خګرام نه راغلی او په ډېر زیات هایټ ته راختلی ابشار ته راختلی. د لامچړ ابشار د چا څه ویلو که نه مخکې راغلی وي؟ دا خو په میډیا باندې کتلی و، ماشاءالله ډېر ښایسته ځای دی، په خپله باندې رالو وم لیدو. او ګرمي ده نو څنګه څه پیل کوئ؟ د ګرمۍ میاشت ده، سخته ګرمي ده، دلته رالی موسم څنګه دی؟ داسې معلومیږي ته چې بس ډېره یخني ده داسې باندې. او ابشار ته خو بره دی، ابشار ته ډېر په ګران راورختې او ډېر په ګران راوختو. ابشار څنګه لګي؟ ابشار د چېرته مخکې چېرته لیدلی؟ نن دی لیدلی، دا بس په میډیا باندې کتلی و، رالو ځانه مو ته راورسوه ډېر په مشکله باندې، اوس ته بر راوختو. څومره پیغام ورکوې خلکو ته چې راشي بره ډېر ښایسته دی، لامچړ ته راشي که نه؟ او ډېر ښایسته دی، ډېر زیات. تاسو رالی په دې لار باندې روډ څنګه روډ یې ښه دی که څنګه؟ روډ خو یاره څه ګزارې والا و، ډېر نه و ښه. ګزارې والا دی که نه؟ څه پیغام ورکوې د خپل طرفه چې کومه ایم پی ای صاحب دی، ایم ایل ای صاحب دی، ستا دا ویډیو به ګوري هغو ته څه وایې چې دا او جی ولې ورته نه یم، دې ته خصوصي روډ پکار دی، ښایسته ځای دی، ماشاءالله ډېر خلک ورته راځي، یوازې موږ نه یو ډېر کتونکي ورته راځي، ډېر ښایسته ځای دی. ستاسو نوم دی؟ یاسین. یاسین ته کوم ځای نه راغلی؟ زه د واړۍ نه. د واړۍ نه رالې ابشار ته بره راوختې. ابشار څنګه دی؟ لامچړ ابشار څنګه دی؟ ښه دی. ته پکې خوشحاله یې؟ او موسم څنګه دی؟ پشم راورېږي، دا راباندې ښه لګي؟ او څه پیغام ورکړې ستا غوندې کې نور هلکانې چکر ورله راځي لامچړ ته دې راشي؟ او هغو ته پیغام ورکوې راشي. راشئ. ته کوم ځای نه راغلی؟ د دیر نه. خو د دیر نه. ښه دیر کې خو نور ښکلي ښکلي ځایونه دي، بره لورۍ ده، نور ځایونه دي که نه؟ ابشار ته مخکې لامچړ ته مخکې راغلی وي؟ نه وم راغلی، دا اولنی پیره مو چانس و بس راغلو. او لامچړ ابشار څنګه دی؟ خلک وایي په ټوله دنیا کې مشهور ابشار دی، رښتیا دی که نه؟ او دی خوند کوي دا پشم چې راورېږي؟ خوند ډېر کوي. څه میسیج ورکوې د خپل طرفه څومره خلک چې راځي د بهر ملکونو نه، ایون د پنجاب نه، د مختلفو علاقو نه، هغو ته څه ویل غواړې د خپل طرفه د دیر د طرفه؟ زه یم چې راشئ لامچړ ته، ډېر ښه ځای دی، خوندونه ترې واخلئ. خوندونه ترې واخلئ. قدرمندو لیدونکو دغه نوجوانان سره ولاړ دي، تاسو ګورئ چې څوک ټیک ټاک یې کوي، څوک تصویران وباسي، څوک ځان له ویډیوګانې کوي. هر کله چې یو انسان ښایسته ځای ته لاړ شي هلته د هغه زړه ته سکون میلاو شي، هغه د هغې ښایسته وي. تاسو ګورئ چې موږ به د کمر د پاسه ولاړ یو،
د برې نه یخ پشم داسې پشم راورېږي ته پوهېږې چې د اوبو کې چا واوره کېښودې ده نری نری پشم راورېږي او دغه خلک ترې لطفاندوز کېږي خوندونه ترې اخلي بل یو نوجوان راسره ولاړ دی د هغه نه پوښتنه کومه ستا نوم سره تعلق لري کوم ځای کې دی ما عبدالرحیم نوم دی د واړۍ سره تعلق دی ها عبدالرحیم بھائی ماشاءالله ډېر زیات چوت راختلی بره په کمر د پاسه ولاړ یو یخ پشم راورېږي دا موسم نه ته څنګه محسوسېږي سم خو راځه چې ښکاري لکه سویزرلینډ ته چې راغلی یم خو دا ګټ نه دی په دې ګټ چې راخېږي دا پکې ډېر ګران دی لکه دا ډېر خطرناکه سیسټم ورته نشته بس نور راغلي علاقه خو ډېره مزهداره ده او نور ته په خپله پته دغه پشم ورېږي او علاقه خو مزېداره ده عبدالرحیم بھائی خو که موږ وګورو روډ همالته ماشومان د سکول په لاره روانو ډېر لرې مزل کوو دغه هم ضروري دی که یوازې پشم ضروري دی نه دغه روډونه خو برابر دي خو څه ځایونو کې خراب دي او کوم ځای کې لږ خراب دی نور سهولت پکې نشته نور علاقه ډېر ځای برابر دی او دا پشم پکې هم برابر دی روډونه سکولونه خو شته خو لرې دي نور سهولت پکې نشته څه پیغام ورکوي د خپل طرفه ټورسټو ته سیاحانو ته د نورو ځایونو د نورو علاقو سیاحانو ته څه پیغام ورکوي د خپل طرفه زمونږ دا ځای خو ډېر یخ ځای دی زمونږ علاقه او ټول چې ټوریزم څوک راځي دې ته ټول راتلی شي او بس هر څه ښه برابر دی اویلیبل دي او به یې هر څه شته او ځای هم ښه یخ دی او به یې دا د جون جولای د اګست دا میاشتې په دې کې به بس دلته ټایم تېروئ نور بیا خو یخني ډېره Sí.